ډېر محترم مسلمانانو، یو زبردسته وظیفه ده استغفار. استغفار یو بهترین اذکار دی. استغفار یو بهترینه نمونه د زندګۍ. او که تاسو وایئ که نه چې الله تعالی زمونږ مشکلات ټول ختم کړي، نو بیا د دې استغفار استغفر الله هغې دا وظیفه وکړئ. یقین په الله وکړئ، یقین انشاءالله چې ستاسو کوم حاجت دی هغه به الله جل شانه پوره کوي. کوم مشکل هم دی هغه الله جل شانه ختموي. کومه بیماري ده، کوم غم دی، کوم تکلیف دی، انشاءالله الله جل شانه بیا ختموي. ځکه دا د الله تعالی وعده ده او الله تعالی وعده خلاف نه دی. موږ وعده خلاف کیدی شو، لیکن الله تعالی وعده خلاف کیدی نشي. نو نن هغه وظیفه در کوم د الله تعالی په قدرت طاقت سره انشاءالله دا وظیفه تاسو وکړئ. کم حاجت چې دی، کم مشکل دی، کم پریشانی ده، کم غم دی، هر رنګه چې دی هغه به الله جل شانه انشاءالله پوره کوي او ډېر ژر به پوره کوي. ځکه الله تعالی قرآن کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا الى آخره. نو ډیر زیات بهترین وظیفه ده، ډیر زیاته د کمال وظیفه ده. نو که ستاسو خوښه وي انشاءالله شروع کړئ. الله جل شانه به درله ډیر خیرونه درکړي. الله جل شانه به ډیرې کامیابۍ درکړي. مشکلات هم الله جل شانه آسان کړي. کم مشکل چې هم لرئ انشاءالله الله به ختموي. ځکه د الله تعالی حقا سچا فکا وعده ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم او قابل قدر مسلمانان، داسې به روغ جوړ د صحت په جامو کې به الله تعالی مو خوشحاله او باد ساته. الله تعالی مو کامیاب او کامران کړه. دواړه جان خوشحالۍ عزتونه راحتونه په نصیب شو. کم ځای کې هم چې اوسېږئ هاد او باد اوسئ. موږ ته هم دعاګانې کوئ، ځکه چې موږ هم لږ کار شروع کړی دی، څه د مدرسې ترتیب دی، څه د کور ترتیب دی، چې الله تعالی په خیر او عافیت سره سرته ورسولی کړي. موږ ته دعاګانې کوئ انشاءالله الله تعالی تاسو له ډېر خیرونه درکړي. موږ به تاسو ته کوو، تاسو موږ ته کوئ، چې الله دا مدرسه او دا کور دواړه دي بس انشاءالله چې الله تعالی سرته ورسي. او که څوک هم وس چا ورکړی نو موږ سره د الله د رضا دپاره مرسته وکړئ په دې مدرسه کې، په کور کې نه مدرسه کې. کم چې د وس خاوندان خلک دي، که نارینه دي که زنانه دي، زما دا غږ چې څوک هم اوري ډېر په عاجزانه درخواست ورته کوو. که چا 1000 روپۍ وس کې ده، که 2000 که 1500 زموږ د ایزي پیسې اکاونټ هم شته، د بینک اکاونټ هم شته، خاص د الله تعالی د رضا دپاره، خاص د خپل آخرت د کور د جنت کې کور ساتېدو دپاره. او ډېر فضیلتونه راغلي چې د مسلمان سره مرسته وکړي، د غریب سره بیا مدرسه هم پکې وي، نو الله تعالی به تاسو له ډېر خیرونه درکړي. صحیح ده. نو دغه مرسته موږ سره تاسو انشاءالله وکړئ. زموږ د ایزي پیسې نمبر 0345 98 97 591 دغه نمبر دی. انشاءالله زه په دې کمنټ کې مو لیکم 0345 98 97 591. تاسو موږ د الله د رضا دپاره څه وکړئ، څه کوئ. او دغه استغفر الله موږ هم انشاءالله وایو، تاسو هم وایئ. الله جل شانه ډېر بهترین رب دی او الله تعالی زموږ یقین ټیک کړي. د ټولو مسلمانانو دی الله تعالی یقینونه ټیک کړي. الله تعالی ورکړه کوي، بېشک الله تعالی در هم لوی دی، خزانې هم لوی دي. چاته وغواړي ورکوي، چاته نه وغواړي نه ورکوي. دا د الله تعالی شان دی. الله تعالی دې زموږ ستاسو حامي او ناصر مددګار شي. موږ ته هم دعاګانې کوي، موږ تاسو ته کوو. جزاک الله خیر، احسن الجزا فی الدنیا والآخرة. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. فی امان الله. د لوی الله جل شانه په نوم